بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نمنګه د مبتدا او د خبر د دې تعریفونه ویلو چې هما اسوان مجردان عن العوامل اللفظية، احدهما مسند اليه ويسمى مبتدا والثاني مسند به ويسمى خبر. بیا موږ دا خبره کړې وه چې په مبتدا او په خبر کې عامل څه شی دی، نو په دې کې درې قولونه وو. یو قول دا دی چې مبتدا او خبر دواړو کې عامل معنوي دی چې هغه ابتدا ده. دویم قول دا دی چې په مبتدا کې عامل معنوي دی چې ابتدا ده، او په خبر کې عامل مبتدا ده چې هغه عامل لفظي دی. او دریم دا دی چې په مبتدا او خبر دواړو کې عامل لفظي دی، مبتدا په خبر کې او خبر په مبتدا کې دا عامل دی. بیا موږ دا خبره کړو چې اصل په مبتدا کې دا خبره ده چې دا به معرفه وي، او اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا به نکیله وي. اصل په مبتدا کې دا خبره ده کدا چې دا محکوم علیه واقع کیږي، او محکوم علیه لپاره یو ذات معین پکار دی. او بیا موږ وی چې کله نکیره په دې کې تخصیص پیدا شي، نو دا هم مبتدا واقع کېدی شي. په نکیره کې د تخصیص پیدا کېدو شپږ صورتونه موږ ویلو. یو دا چې صفت ملفوظه وي، دویم دا چې د حمزه استفهام نه ورستو او د ام متصله سره راغلي د متکلم د علم د وجې نه په دې کې تخصیص پیدا شوی. دریم نمبر چې کله نکره تحت النفي واقع شي، څلورم د صفت ملفوظه سره صفت مقدره سره، او پنځم نمبر چې کله خبر مقدم شي په مبتدا باندې، او شپږم نمبر چې کله د نکره اضافت دا متکلم طرف ته وشي. بیا موږ ویلو چې کله په یو جمله کې دوه اسمونه رال شو، او یو پکې معرفه او بل پکې نکره، او کوم چې معرفه او مبتدا ګرځو او کوم چې نکره او خبر ګرځو. یو جمله کې دوه اسمونه راغلي، دواړه معرفه دي، نو ستا خوښه ده چې کوم پکې مبتدا ګرځي او کوم پکې خبر ګرځي. بیا موږ دا خبره کړې وه چې اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا به مفرد وي، یعنی جمله بنوي. بیا که صحیح مفرد وي او که مرکب ناقص وي، نو مرکب اضافي هم کېدی شي لکه هذا غلام رجل، او مرکب توصیفي هم کېدی شي لکه موږ وایو هذا الانسان حیوان ناطق، مثال ما تاسو ته لیکلو. یا موږ وایو چې کله کله دا جمله هم خبر واقع کېدی شي. بیا جمله عام ده، جمله اسمیه هم راتلی شي، جمله خبریه هم راتلی شي، جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله ظرفیه او جمله شرطیه. بیا جمله ظرفیه ما تاسو ویلو چې پای کې جار او مجرور راغلی وي، یا پکې ظرف زمان ظرف مکان نغلی. ظرف زمان ظرف مکان ته ظرف حقیقي وي، او جار مجرور ته ظرف مجازي وي. نو په یو کلمه کې چې کله ظرف راشي، برابر خبره ده که ظرف حقیقي وي او که ظرف مجازي وي، د دې تعلق و منګه د فعل سره یا د شی به فعل سره جوړو. لکه زید خلفک ده، نه زید مبتدا ده او خلفک مضاف الیه دا مفعول فیه به جوړو، او مفعول فیه به د فعل لپاره جوړو. ډایرکټ ترس نشي جوړولای چې زید مبتدا او خلفک مضاف الیه دا ولا خبره د نشي کولای. ځکه دا ظرف راغلی دی، نو دا ظرف به همیشه لپاره موږ د فعل لپاره جوړو، مفعول فیه به جوړو موږ دا د لپاره. او د شنجار مجرور چې راشي، نو جار مجرور په باره کې موږ دا خبره کړو، او پرون ورځ او بل ورځ ما په دې باندې کا واغسته چې تاسو ته دا اهم سبق دی چې دا تا یاد کو، نو ته پوه شې چې دا د کلام عربی د نیمې نه زیات ترکیبونه تا یاد شول. دغه وجه نه ما تاسو ته پرون ټول ورځ دا سبق وینې، سبق مې پکې نه ویلې، دغه تکرار مې تاسو سره کوو، بار بار مې تاسو ته مثالونه لیکل. د دې وجه دا وه چې تاسو ته بدایت شي، تاسو بدایت کړئ، یعنې د نیمې نه زیات کلاس دغه حل دی. نو ما له غوسه چل نه راځي، زه خو اریان یم چې تاسو سره څه چل وکړم. لکه ما ته تاسو چل وکړئ چې په هغې باندې تاسو چې تاسو به پوه شئ، چې تاسو دونه نه پوهېږئ چې هلکه تاسو په اوله کې او ما ته به مولوي صاحب وی دومره وي ترکیب د سره نه ورځي، دا خدای خبر چې دوی په دې اوله کې چل کړی دی د ترجمې والا استاد تاسو. ما اته خو مې نه وي، خو ظالم په زړه کې وی، ما ته به انشاءالله چې دوی ته ورسېدم، ما زه به ورته ترکیب زده کوم. نه دغه ستاسو د ترکیب حل دی. نو ګوره کله چې د کور کار حواله شي، تاسو هغه لیکئ. زه تاسو ته داسې یم، تاسو ما ته صحیح لیکئ، لکه تاسو ټول لږې طالب علمان یې. زه په دې نه خبر کېږم چې تاسو ما ته غلط ولیکئ. لس ټکي تا ولیکلو،
لست کې او بلست کې تا په عقل باندې ولیکل او بلست کې ستا یو ټکی صحیح دی کنه بس ته کامیابې فلست کې لست ولیکل خو مهنت دې کړه کوشش دې کړه نه الس وړ ټکی ستا غلطو ته هم کامیابې خو چې ته سره نه لګي کنه او یا ته په نقل باندې لګي چیرې کور کار نه کې او د دې کې دا چیرې پلان کې نه به کاپیر ولا مولانا بولی کما نو کته شل کال وکي کنه دا چل شل کال قسم مې دې پربي کته رانټه کې زده کو یو ټکه نشي زده کولای ځکه ته به دغه لکیر کې فقيري اس دقیقې دا بدی چل باندې یو پیرو کا تب غلط کې په دویم پیرو کا تب غلط کې په دریم پیرو بګې ته یو ټکه سي کې فسلورو بګې دوه ټکه سي کې ان شاء الله خدای پاک بتا روان کی خو چې دا چل ول کې کرا نه نشي زده کولای موږ سره ډېر شک شان دي خدای پاک هغه په دغه مهنت باندې په کوشش باندې د سره ور کړی دي چې اوس درې نه وي او د صرف سبقونه وړو ته وي خپل باندې استادان دي نه په لاول کې ته ور ټکه ولا نه ورته سره پیجندل نو پنځمه درجه د شپږمه درجه تعالی کار نشي پټه کې باندې پوری او مهنت چې تکه کوشش کې نو دا ټول خبرې په دې ترکیبونو کې په ترکیب کې نور څه نه په ترکیب کې دا کوي چې لاول کچ کچ کوا بیا یو ځای کوا کچ کچ کوا بیا یو ځای کوا او دغه طریقه ده خدا اوس د خدای پاک پوه کې نه هر ما د نور څه چل نه راځي څه چالو کوم سره نو موږ پرون سبق کې دا خبره کړې و چې جار مجرور په کم ځای کې راشي ظرف راشي نو دا به موږ تړو په فعل پورې یا به شبه فعل پورې په فعل پورې به تړو یا په شبه فعل پورې به تړو شبه فعل ما تاسو اسم فاعل له اسم مفعول له مصدر ده او صفت مشبہ ده اسم تفضیل له نو دا دغه دي شبه فعل دي نو کدا فعل او شبه فعل دا په لفظونو کې موجود او دا جار موجود چې پس موږ تړو نو دې ویل کې ظرف الله متعلق ظرف الله متعلق او دا جار مجرور چې بچا پورې موږ تړو یعنی په فعل پورې او شبه فعل پورې نو په کومه جمله کې دا جار مجرور راغلي دي او په دغه جمله کې فعل یا شبه فعل نو موجودو نو بیا به موږ دې له متعلق راوباسو کله چې ولمنګ راوباسو نو دې ته ویل کې ظرف مستقر سور دوی بیا به منګه فعل براو باسو کشی فعل براو باسو نو ما تاسو ویلو چې په دې کې د بصرین او د کوفین اختلاف دی بصرین وای چې دا جار مجرور د دې متعلق چې کله په لفظونو کې موجود نه وو نو دې له به منګه فعل راو باسو فعل بوله منګه راو باسو دا به منګه متعلق کو په فعل پورې او د دې وجه دا خی چې دا چونکه عامل جوړیږي او اصل په عامل کې دا خبره را چې دا و فعل وي په عامل کې اصل جنن دا فعل شي به فعل نه لدی نه فعل براوستل کېږي او کوفین وای چې کله جار مجرور د لپاره متعلق په لفظونو کې نو موجود او د لمنګ راوباسو نو د لمنګ منګ شی به فعل راوباسو فعل بول نه راوباسو شی به فعل بول ذکر راوباسو چې دا شی به فعل سره خپل متعلق نه دا خبر جوړیږي او اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا به مفرد وي او شبه فعل پدې کې هم د خپل اصل په اعتبار سره پدې کې فاعل نه وي ضمیر پکې نه وي نو دا اصل وجه په اعتبار سره دا مفرد ده ها د فعل مضارع سره کله د دې مشابهت راشي نو د فعل مضارع د مشابهت د وجه نه پدې کې ضمیر پټ راځي خو لکه د وجه په اعتبار سره پدې کې چونکه ضمیر نه نو دا مفرد وي ځکه په مفرد پورې بتاړي بیا موږ دا خبره هم پرون کړې وا چې جار مجرور چې موږ په فعل او شبه فعل په لفظونو کې نه موجود نو کله د وخت مناسب موږ ته فعل معلوم وو او موږ دونه پوهیدلو چې د وخت مناسب موږ فعل راو باسو د جار مجرور په دقه فعل پورې موږ تلو لکه ما تاسو ته یې قرآن مجید شروع کوم د دې وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم اقرا او د جار مجرور په متعلق په اقرا او پورې لیکل شروع کوم نو د اکتبو بسم الله الرحمن الرحیم پورې کوم حکما ته د دې مناسب ټکه نو معلومو مناسب فعل ما ته نو معلومو نو بیا وزا د افعال عامه نه په افعال عامه پورې به متعلق کوم افعال عامه سلور افعال ته وي کون ثبوت وجود حصول ما دا پرون دا خبره هم کړی وا چې کون ثبوت وجود حصول دا مصادر دي او د دینه فعل راځي کان ثبت او حصل وجد او د دینه اسم فاعل الذي کائن ثابت حاصل او د دې وجد یجدون د دینه موجودون راځي موجودون
لکه پوه شوئ د دې افعال عموم مطلب دا دی چې په هر ځای کې د جار مجرور دا معنا چې جار مجرور ته پرې کې د هر چا سره متعلق کې نو دا د دې معنی صحیح راځي معنی غلطه نه راځي تاسو کې کم کسان دي چې سترګې پې تورېږي یا را غورځېږي نو هغه کینې هغه ته اجازت دی خو چې روغ نو بیا به ولاړ بیا پرون سبق کې موږ دا خبره کړې وه چې دا خو مخکې موږ ویله چې خبر چې دا جمله واقع کېدی شي خبر دا جمله واقع کېدی شي خو چې کله خبر جمله وه هغه جمله خبر واقع شو نو بیا په دې جمله کې به ضمیر وي چې هغه ضمیر به راجع وي د مبتدا ته په دې جمله کې به ضمیر وي چې هغه ضمیر به راجع وي چاته مبتدا ته د دې وجه موږ ویلې وه چې دا ځکه چې جمله دا مستقل بنفسه وي مستقل بنفسه مطلب دا دی چې د دې جملې چاته حاجت نه وي د جملې چاته حاجت نشته دی ځکه په جمله کې په خپله باندې که جمله اسمیه جو مبتدا خبر پکې وي او که جمله فعلیه جو پای کې فعل فاعل وي چاته حاجت نشته دی او الله کې د مبتدا ورته حاجت دی نو کله چې خبر جمله واقع شوه نو بیا په دې جمله کې خامخا یو ضمیر وي چې هغه ضمیر به راجع وي د مبتدا ته ضمیر به راجع وي چاته د مبتدا ته به راجع وي لکه به دې خبره باندې پوه شوئ لکه موږ وی زید قام ابوه نو به دې ابوه کې دا هو ضمیر چې نن دا راجع دی دغه زید طرف ته زید قائم ابوه زید ابوه قائم ابوه قائم کې دا هو ضمیر دا راجع دی د زید مبتدا ته پوه شوئ خو کله کله داسې کېږي چې قرینه موجوده وي کله چې قرینه موجوده وي نو دا ضمیر په خبر کې چې دا کم ضمیر دی که نه دغه ضمیر دا حذف کولی کېږي هم کله چې قرینه موجوده وي نو خبر چې جمله وي دا خو مخکې وویله موږ چې خبر کله جمله وي نو په دې کې ضمیر په کار دی چې هغه ضمیر به راجع وي چاته مبتدا ته خو چې کله قرینه موجوده وي چې کله قرینه موجوده وي نو بیا هغه ضمیر دا حذف کول هم جایز دي لکه ته دوه مثال لیکلی یو مثال لیکلی دی الثمن منوان بدرهمین الثمن منوان بدرهمین دویم مثال لیکلی دی البر الکر منه البر الکر بستین درهما نګوره الثمن منوان بدرهمین وزدل لګي د الثمن مبتدا ده او منوان بدرهمین دا چې د لپاره خبر ده اوس په دې خبر کې ضمیر نشته ده چې الثمن دراجه شي دغه شان په دې مثال کې البر الکر بستین درهمن په دې کې البر مبتدا ده الکر بستین درهمن په دې کې یو ضمیر نشته ده چې هغه ضمیر راجع وي د مبتدا ته نو ایدل کې دا په اصل کې او الثمن من منوان منه بدرهمین او دل کې دا البر الکر منه بستین درهمن نو دل کې په دې مثالونو کې دا منه دا هو ضمیر او دا هو ضمیر دا راجع و د مبتدا ته خدای دې حذف کړی دی دا حذف کړی دی او قرینه پکې دا ده چې دل کې تا وی یو څه وی الثمن غوړي بیا ته منوان بدرهمین دوا منا په یو درهم دي نو اوس ګور دل کې تا یو پیرا وی چې الثمن غوړي نو اوس دې ته ضمیر ذکر کول د ضرورت نشته ده ځکه کم یو سیستا ملفوظ تا په تلفظ وکړو نو قیمت به تم دا غسیس بیان کړه لکه پوه شو باندې لکه ما یو غوړي یو دوا منا په یو درهم دي دو سیره په یو درهم دي نو زما غوړي دو سیره په یو درهم دي نو چې ما غوړي ویني دا قیمت د غوړو بیانوم کنه دغه غو نه چې ما یو غوړي دو سیره داغینا دو سیره په یو درهم دي او زما چې دو سیره نو مراد زما غوړي نه مراد خو چې دغه څه ویل شو دغه به مرادي د کبری کې دا ضمیر راوباسي جمع صحیح ده اګه ضمیر نه راوباسي جمع صحیح ده دلته ضمیر حذف کول جایز دي لکه پوه شو باندې ښه ما دا صبرون می چې دې اوس ترکیب مونږ کوو نو بری ترکیب کا قاعده دا قاعده ګوره خاص یې یاد کړئ چې کله جار مجرور راشي کله سره راشي جار مجرور او د جار مجرور نه مخکې اسم راشي
جار مجرور یا د جار مجرور نه مخکې څه وي اسم وي نو که د جار مجرور نه مخکې اسم نکیره راغی د جار مجرور نه مخکې اسم نو دقه نکیره اسم به موصوف وي او جار مجرور به سره د خپل متعلق نه دا به صفت وي پوه شو بلی باندې ها جار مجرور د دې نه مخکې څه راغی اسم راغی او اسم چې نن دا سوي نکیره وي نو دقه نکیره اسم با موصوف جوړیږي او جار مجرور با سره د خپل صفت نه دا به څه جوړیږي دا به صفت جوړیږي پوه شوئ نکیره اسم به څه جوړیږي موصوف او جار مجرور سره د خپل متعلق نه به څه جوړیږي صفت او چې کله جار مجرور نه مخکې معرفه اسم راغی د جار مجرور نه مخکې څه رالو نو دغه معرفه به ذوالحال وي دغه معرفه به ذوالحال وي او جار مجرور سره د خپل متعلق نه دا به حال وي لکه پوه شو باندې بیا ذوالحال او حال چې څه جوړېدو جواب جوړو موصوف صفت چې څه جوړو جواب جوړو نه دې قاعده لپاره ما تاسو ورو دا مثال به سبا وکړو نو موږ وایو الثمنو دې بس ترکیب کومه مبتدا الثمنو مبتدا دا ولې دا او دا یو خو لکه پروس کله تاسو یې ذکر دا موږ غشان دی وایو نور دې پدې کې زمونږ دا سکلنه سبق پکې لګې نو موږ به دې شوې الثمنو مرفوع بالضم مفرد منصرف صحیح او مرفوع ده مرفوع بالضم ده او مبتدا په اخر کې وایو مبتدا نور به دا اسم متمکن هغه سبق نه او بګی چلو چې دا مرفوع بالضم مفرد منصرف صحیح مبتدا پوه شئ بیا وایو منوانی نو ګوره منوانی به درهمین نو د جار مجرور نه مخکې اسم راغلی دی کنه د جار مجرور نه مخکې څه راغلی دی او اسم نکیره دی منوانی څه دی نکیره ولې لګېدلی په دوو باندې دلال کې کنه منوانی دوه سیره راغی نو دوه منه راغی نه پوه شوئ نو دا منوانی چې نن دا به څه جوړو مونږه موصوف څه به جوړو موصوف او با حرف جر او درهمین مجرور وس د درهمین چې موږ په خپل لا باندې وایو چې بوې درهمین مجرور بالکسره لفظا مجرور بالکسره مفرد منصرف صحیح او مجرور شو د چا لپاره بار فی جره وس جار سره خپل مجرور نه جار او مجرور دا متعلقو کنه او متعلق دل لګشته په لفظونو کې نشته نو موږ بلولو کو جار سره خپل مجرور نه ظرف مستقر متعلق شو بچا پوره ها وس ګوره دل کې دا منوانه دا موصوف ده او موصوف مفرد ده که تسنیه ده نو کدا ز فعل رو باسما جو بیا خو ثبت رو باسما خو کچر ته شی فعل رو باسما نو به ز بیا د سره شنو باسم نو دیم جار سره خپل منظر مستقر متعلق شو بس ثابتانه پوره بس ثابتانه پوره کدا ثابتون نو باسما نو څه فرق بوشي موصوف په تسنیه وي او صفت په مفرد وي او تاسو دا خبره از د کړی دا چې موصوف او صفت په منځ کې مطابقت وي په واحد تسنیه جمع کې نو دا په ثابتانه پوره په ثابتانه شی به فعل له ثابتانه سره او په ثابتانه شی به فعل کې څه فاعل له هما په سره فاعل له ثابتانه شی به سره خپل فاعل او متعلق نه دا موصوف د پارسو شو صفت موصوف سره خپل صفت نه خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه هغه پوه شوې په دې باندې په دې باندې پوه شوې وځي البر نو دلته ګوره موږ جار مجرور نه مخکې اسم نکره راغلو نو دا موږ څه جوړ کو وځ ګوره لکه جار مجرور نه مخکې اسم معرفه راغله ده نو دا موږ څه جوړو ذل حال ترکیب په خپل کوي البر ما په خپل پورا وای مرفوع بالضم لفظا مفرد منصرف صحیح مبتدا سره مبتدا او الکر ذو الحال وګوره ما دا سوې چې جار مجرور راغله جار مجرور نه مکه اسم ده الکر دا پروس کله تاسو دا ویلی دا په کوم ځای کې ویلا د شرم تعمیل کله اولنی کرخه اعلم ان العوامل في النحو نو العوامل في النحو بریګه دا قاعده بیانېږي تاسو پروس کله في النحو جار مجرور د دې نه مکه العوامل موصوف مدغره ذو الحال ال دې دا قاعده بیانېږي ذو الحال بعرف جر بعرف جر 60
ممیز په کم ځای کې چې د 1 نه والا د کروڑاو پورې څومره عددونه دي په ترکیب کې به دا ممیز واقع کېږي سب واقع کېږي او وروسته چې د کم اسم دی هغه تمیز واقع کېږي عادت چې په کم ځای کې هم راشي دا به څه وي ممیز او وروسته به تمیز نو 60 څه شو ممیز او درهمن تمیز ممیز سره خپل تمیز نه مجرور سره چا لپاره دا به حرف جر لپاره وجار سره خپل مجرور نه ظرف لغ به که ظرف مستقر به ظرف مستقر متعلق شو پچا پورې بثابتون پورې پس پورې ثابتون پورې نو پس ثابتن پورې پس پورې ولی ځکه دا حال واقع کېږي څه واقع کېږي او حال د منصوباتو نه نو پس پورې پس ثابتن پورې پس پورې ثابتن یا کائنن هر څه چوي ثابتن شبه فعل له هو ضمیر پکې فاعل له هو ضمیر پکې فاعل له ثابتن شبه فعل سره خپل فاعل متعلق نه دا څه شو حال ذل حال سره خپل حال نه خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه هغه تاسو پوه شو به باندې ها نګور په دې مثال کې یو خو د کتاب قاعده ده د کتاب قاعده دا چې کله کله په مبتدا په خبر کې خبر چې کله جمله واقع شي نو بدی کې یو ضمیر وي چې هغه راځي وي د مبتدا طرف ته خو کله کله هغه ضمیر د خبر نه حذف کیږي هم چې کله قرینه موجوده ده لکه قرینه لفظي ده چې لکه یو پیرا پر مبتدا باندې تلفظ وشو نو قیمت به هم دغه بیانېږي دا په شو به معنی دویم به منګه د ترکیب په دوه قاعده وي یو قاعده منګه د ترکیب دا ویلا چې کله رجار مجرور نمخ کې اسم نکره راشي نو دغه اسم نکره به موصوف واقع کیږي او وروسته دا جار مجرور به سره خپل متعلق نه دا به صفت واقع کیږي او دویمه قاعده منګه دا ویلا چې کله دا معرفه وي نو بیا به جار مجرور دا معرفه به ذل حال وي او جار مجرور به سره خپل متعلق نه دا به حال وي دویمه قاعده به موږ دا ویلا چې دا خبر به منګه د مبتدا متعلق راوړو یا جار مجرور چې موږ پچا پسې د کو نو کدا اسم نکراو جدا نکرا معرفه پر او چې کله دغه تسنیه جدا به تسنیه راوړو قواعد واحد پر راوړو کجه موجود جمع راوړو هغه په دې باندې پوه شو تاسو ها دا ته وګوره بیا زو مکه ولا بد فی الجمله او ضروری په جمله کې من ضمیر یو ضمیر يعود الى المبتدا چې دا به راځي وي صدا مبتدا د کلها فی ما مر لکه په مخکینی مثالونو کې هاش ولا ويجوز حذفه او جائز ده حذف کول د ضمیر عند وجود قرینه کله چې قرینه موجوده وي لکه الثمن منوان بدرهم وړي چې دا غینه 2 سیره په یو درهم سره دي نو دا په اصل کې څنګه الثمن منوان منه بدرهم منوان منه بدرهم هغه په دې باندې پوښتنه تاسو الثمن منوان منه بدرهم او دویم البر الكر ب60 درهما دا غنم چې یو کور دا غینا یو کور 60 قفیز وي نو یو بر چې یو کور د هغینا یو قفیز د هغینا دا 85 درهم باندې لکه پوه شئ نو اصل کې ده البر الكر منه ب60 درهم دا منه ضمیر ته حذف شوی دی دغه قرینه موجود ده بیا وقد يتقدم الخبر على المبتدا او کله کله دا خبر مقدم کیږي په مبتدا باندې کله کله دا خبر مقدم کیږي په څه باندې لکه اصل په مبتدا کې دا خبره ده چې دا به مقدم وي او اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا به سوي ورستو به وي ځکه په مبتدا کې اصل دا خبره ولې ده چې دا به مخکې وي ځکه دا مبتدا محکوم علیه جوړیږي مبتدا محکوم علیه جوړیږي او دا ذات وي او خبر د دې احوال او صفات نه وي او ذات مقدم په حال او په صفت باندې ذات مقدم په حال او لکه اصل په مبتدا کې دا خبره ده چې دا به مقدم وي او خبر به ورست وي بیا اصل په مبتدا کې دا خبره ولې ده چې دا به مقدم وي اصل په مبتدا کې دا خبره ذکر چې دا به مقدم وي چې دا محکوم علیه واقعي او محکوم علیه ذات وي محکوم علیه سوي ذات وي او خبر دې دا حال او صفت وي او ذات مقدم په حال او په صفت باندې پوه شو به باندې نو وقد اکل کله مخکېږي دا خبر په مبتدا باندې نحو فی الدار زید وصف الدار زید ترکیب څنګه کومه
في حرف جر الدار مجرور جار مجرور ظرف مستقر متعلق شو فثابتون بوره ثابتون چې فعل خپل فعل متعلق نه خبر مقدم او زید مبتدا مؤخر لاول مبتدای بیا خبر بي خو چې کله د سراله چې مبتدا منګه ورستو ذکر کړلا یا خبر منګه مخکې ذکر کو نو خبر د منګه خبر مقدم او مبتدا د منګه مبتدا مؤخر پوه شو معنی به ويجوز للمبتدا الواحد اخبار كثيره د یو مبتدا لپاره ډیر خبرونه هم جایز دي د یو مبتدا لپاره خبرونه ډیر هم جایز دي لکه د زید عالم فاضل عاقل نو ورته زید مبتدا ده او عالم خبر اول فاضل خبر ثاني او عاقل خبر ثالث خدا خبره هله ده کنه چې کله د دې په منځ کې د صفاتو په منځ کې تضاد نه وي کله صفاتو په منځ کې تضاد وو د صفاتو په منځ کې تضاد وو نو بیا هغه دوه سيزونه د یو مبتدا لپاره نشي واقع کېدی لکه د زید عالم وجاهل نو عالم او جاهل دا د یو بل لپاره دا د یو بل ضدین دي تضاد دی بګي نو د یو مبتدا لپاره ته هم عالم او هم جاهل دا ته درنده نشي جوړولای زید عالم وجاهل د څه شوله پوه شوي بیا دا په عطف سره هم ویلی شي بغیر د عطف هم ویلی شي لکه زید عالم جاهل دا زید عالم جاهل ویل هم ناروا دي او زید عالم وجاهل ویل هم ناروا دي خو داسې ویل جایز دی زید عالم فاضل او داسې ویل جایز دي زید عالم وفاضل داسې ویل هم جایز دي هغه پوه شوي بیا درې که بغیر د دې نه معنی پوره کېدله کله کله داسې وي چې په یو خبر باندې معنی نه پوره کېږي نو بیا هغې لپاره دوه خبرونه راوړل ضروري دي هغه ته الخل حلو حامض سرکه چې نن دا خوږه ده او تروه ده نو کته داسې وایي الخل حلو چې دا سرکه صرف خوږه ده نو دا خبره غلطه ده دې لپاره به دویم خبر به خامخا راوړی پوه شوې بلې معنی یا ته الابرق ابرق ته دا ابرق ته ویل کېږي الابرق اسود ابيض چې دا ابرق چې دا سپین او تور دی کله دې وی الابرق اسود نو دا معنی غلطه ده الابرق ابيض دا وی غلطه ده نو کله کله د یو خبر د پاره د یو مبتدا لپاره دوه خبرونه راوړل ضروری وي کله ضروری وي چې کله بغیر د هغې د معنی غلطيږي بغیر د هغې نه معنی څه کېږي ويجوز للمبتدا الواحد او جائز دی یو مبتدا لپاره اخبار كثيره ډیر خبرونه ولی ځکه چې د یو ذات لپاره مختلف صفات چیندا کېدې شي لکه زید عالم فاضل عاقل خدا خبره ما تاسو چې حل ده چې کله دغه صفاتو په منځ کې تضاد کچره پر یې خبرو په منځ کې تضاد وو د خبرونو په منځ کې تضاد وو نو بیا جایز نه دي هغه پوه شو په دې باندې واعلم پدې کې دا بل مبتدا قسم ثانی ذکر کړي دا به ان شاء الله سبا وایي بیا ترکیبونه رضا ولکم که په خپل باندې بوګي ها ومما رزقناهم ينفقون لکي يؤمنون بالكتاب مما رزقناهم بس خا ينفقون سلام لګي مما رزقناهم سواء عليهم نشي لګل دا عمل کوي ختم الله على قلوبهم دا ولګي ختم الله على قلوبهم ولهم عذاب عظيم لهم عذاب عظيم دا وسه جار مجرور مخکره غري دا خبر مقدم جوړي سره کوم ځای ولهم عذاب عظيم ولګي آمنا بالله في قلوبهم مرض لا تفسدوا في الأرض دیو بل باندې کې ګوره
خلوا إلى شياطينهم خلوا إلى شياطينهم يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم يمدهم في طغيانهم يمدهم في طغيانهم بس دا پورا ده دا بل کتاب راولې لګوټه